الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاوية ابن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما العينان وكاء السه فإذا نامت العين استطلق الوكاء رواه الدارمي. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ. وقال الشيخ الإمام محي السن رحمه الله هذا في غير القاعد لما صح عن أنس قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون رواه أبو داود والترمذي إلا أنه ذكر فيه ينامون بدل ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء على من نام مستجعا فإنه إذا استجع استرخت فمغاسله رواه الترمذي. دا یو سلور احادیث دے وقت کی ماولوستا. یو حدیث حضرت معاویہ بن ابی سفیان پر روایت باندې نقل لے بل دا حضرت علی بل دا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما پر روایت سره بل چې دین وغا د حضرت انس پر روایت باندې دا سلور احادیث په دی وخت کې مختصر دې ترجمه او تشریح چې دنو هغه لگا زده کول قابل ده. هغه دا چې په دې احادیثو کې یو مسله ډېر په تفصیل باندې ذکر شوی ده او دا زمونږ د عملی ژوند سره تعلق ساتي. په دې وجه په کار ده چې سړی زده کړي. مسله داسې ده چې اودس په څه ماتېږي. نو موږ زده کړه مخکې آیتونو حدیثونو کې چې ما خرج من السبیلین د تش اودس ماتي یا د ډک اودس ماتي په لار چې څه شی وځي که هغه ډکې مچیادې دي که کسې مچیادې دي او که هوا هم د هغې درېم یاد کړه. په ننني سبق کې یو بل څیز چې هغه اودس لازمي هغه ذکر کېږي. هغې ته وایي خوب. سړی چې وده شي سترګې پټې شي نو دا هم اودس ماتوي. بیا علما په دې باندې د ځان پوهه کولو او د خلکو د پوهه کولو دپاره په دې سوچ کوي چېرته دی خوب په وجه باندې اودس ولې ماتېږي. ځکه د تیر حدیثونو کې مو لوستل چې اودس خو ماتېږي په ما خرج من السبیلین نو دا خوب خو د دې سبیلینو نه راځي نو د دې په وجه به اودس ولې ماتېږي. نو علما د هغې د پوهه کولو وجه بیانوي. وجه دا ده چې سړی کله وده شي نو د ده دا بدن چې دی دا بلکل سس شي. چې سس شي دی د ځانه خبر نه نو امکان لري چې د ده په دغې دواړو لارو باندې څه ګندګي چې ده نو هغه بهر وځي. نو د دې خطرې پیش نظر خوب چې دی نو دا خوب هم اودس ماتوي. او چې کوم سړی وده شو نو دی به څه کوي دی به د هغې نه وروسته اودس به کوي. نو د دې یو قاعده کلیه شوه زمونږ دپاره چې خوب اودس ماتوي. په دې وجه باندې
چې امکان د دې دی چې یاره د ما خرج من السبیلین په شانې څه اخراج وشي. نو اوس چونکې سبب د اودس د ماتېدو دا د دواړو لارو نه د سشیز د وتو د ګندګۍ د وتو امکان دی، نو علما د دې په باره کې بیا بحثونه کوي. تقریبا 8 قسمه بحثونه دي پکې. په دې وخت کې موږ صرف مسله یادو، د بحثونو په ځای باندې مسله یادو. مسله داسې ده چې بعض علما وایي چې یاره سړی نیغ ولاړي که نه، نو بیا دی که ودم شي نو چې لوېدلی نه وي نو دی په خپل خود کې، یا سړی نیغ ناست دی نیغ نو دی په خپل خود کې دی، یا اسې معمولي چېرته دیګه وخوري نو په دې اوم باندې په دې باندې سړی په خود کې. دغه چانه چې یو سړی ډډه نه ده والی او دی په داسې انداز باندې ناست دی چې دی په ځمکه باندې جوخ ناست دی، نو په دې حالت کې هم سړی په خود یې. نو په دې وجه علما په دې باره کې بیا مختلف اقوال نقل کوي چې یاره سړی ناست یا ولاړ یا یې ډډه نه یې لګولې، نو په دې حالاتو کې به بیا خو دغه خطره کمه ده. نو په دې وجه داسې علما دي چې هغې د دغې په حوالې باندې څه تحفظات وړاندې کوي چې یاره که داسې نو بیا به ضرورت نه وي، که داسې بیا به ضرورت نه وي، که داسې بیا به ضرورت نه وي. یا بعض علما پکې دا قول هم نقل کوي چې یاره حضرت انس فرمایي رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو به د ماسخوتن مونځ کاوه، نو خلکو خو به د ورځې مزدوري وکړه، خواري به یې وکړه، نو په دې جومات کې به ناست، نو په دې ناستې ناستې باندې خڼار یې وایي ما اورېدلی خڼار، چې خڼار یې اورېدلی دی او سرونه به یې زنګېدل د خوب د لاسې، او یو بل به ویل قسم شه په مانځه ټیم دی ته اوده نه شي، نو هغه د سرونه به وزنګېدل د خوب د لاسه. خو بل ملګري به راپاڅه او پیغمبر علیه السلام به مونځ وکړو او هغې به بېرته دې لپاره خو اودس نه کوو. نو دې مطلب دا دی چې په داسې لږ خوب باندې اودس نه ماتېږي، دا مطلب دی. نو دا حدیث چې موږ لولو نو په دې کې د موږ استاذ دپاره دا دواړه وضاحتونه چې ما کوم وکړو، د ټولو نه اول دا چې خوب مطلقاً اودس ماتوي، لږي که ډېري، چې د سړي یقین راشي چې زه اوده شوی یم، د سړي یقین راشي چې زه اوده شوی وم، نو دا سړی چې دی نو د اودس مات شو بالاتفاق. خو که یقین یې نه دی راغلی او بل پسې شک کوي چې ته زنګېدې یا ته اوده شوی، نو په داسې حالاتو کې به دې ته ګورو چې ولاړو که ناست وو. نو ښه خبره دا ده چې سړی ځان له اودس وکړي، خو چې که اودس یې په داسې حالاتو کې ونه کړو، د بعضو علماو د کم دا تحفظات چې اظهار کړی دی چې یا ولاړ دی یا ناست دی یا یې ډډه نه ده والی او معمولي غوندې اوم پرې راغی، نو په داسې حالاتو کې بیا اودس نه یې مات. دا درې وړه احادیث دې وخت کې اوس وایو، نو مفهوم یې ستاسو ذهن ته کوز شو، کیدای شي چې د دې په ذریعه باندې په خبره پوه شوي یې. وعن معاویه رضی الله تعالی عنه، حضرت معاویه رضی الله عنه فرمایي، دا معاویه څوک دی؟ دا د ابو سفیان زوی دی. ابو سفیان چې دی نو دا د پیغمبر علیه السلام سخر هم دی، او د فتح مکې په موقع باندې ابو سفیان او د هغه زوی دا په هغې فتح مکې په موقع مسلمانان شوي دي، او یوازې مسلمان کېدل نه بلکې بیا د حضرت علی رضی الله عنه په دور کې او د هغې نه وروسته بیا د مسلمانانو خلیفه جوړ شوی دی معاویه. هغه قصه کوي، هغه یو حکمت بیانوي. هغه وایي څنګه چې بوجۍ چې بوجۍ دا چې کله سړی ډکه کړي نو دا وی تړي، دغه شانې دا سترګې چې دا د انسان زغه دي، دا د دې کلمې د انسان چې دی کوم چې ډکې مچیا دي یا تشې مچیا دي ورباندې وځي، لکه دا چې یو بوجۍ او دا سړی په مزي باندې یا په پړي باندې تړي، دغه شانې دا سترګې پړی دی د دې کلمې د دې سه. نو کله چې دا سترګې ودي شي نو دا پړی سسي، چې پړی سس شي نو لازما استطلق الوقا، نو بیا هغه وقا چې دی کوم چې دغه پړی هغه بیا سس شي، سترګې چې ودي شي نو پړی سس شي،
او چې پړی څه شي نو بوجۍ نه بیا دغه لویږي. نو په دې بنیاد باندې معاویه ابن ابي سفیان وی ان النبي صلی الله علیه و آله وسلم قال پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي انما العینان بیشک دواړه سترګې وقاء دا پړی دی او مزه دی الصحې د کوراټو فاذا کله چې نامت ودشي العين سترګې استطلقا نو دا پړی څه شي الوقاء دا پړی. رواه الدارمي وعن علي او د حضرت علي نه روایت دی رضی الله عنه قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وقاء الصحه العینان د کوناټو مزه چې دی نو دا دواړه سترګې دي. فمن نام کم سړی چې وده شي نو فلیتوضأ دی او دس وکړي بیا. رواه ابو داود وقال الشيخ الامام محي السنه رحمه الله هذا في غير القائد دا د هغې سړي دپاره دی محي السنه الامام محي السنه فرمایي چې یاره د دې نه به مراد هغه سړی چې غیر القائد هغه ناس نه یعنې ملاسي لما صح عن انس ځکه چې حضرت انس رضی الله عنه یو حدیث نقل کړی قال دی وی چې کان اصحاب النبي ود نبی صلی الله علیه وسلم ملګري ينتظرون العشاء د ماسخوتن مانځه ته به انتظار کو حتی تحفق رؤوسهم تر دې چې سرونه به ځوړند شو ثم يصلون بیا به منځ کو ولا يتوضؤون او دس به نه کو نو په ناستې باندې سړی په خپل خود کې. رواه ابو داود والترمذي الا انه ذكر فيه سوال دینه چې سنن ترمذی والا د ينتظرون ټکی په دی باندې ینامون ټکی وي ینامون او دو خجی. وعن ابن عباس رضی الله عنهما حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمائی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الوضوء او دس علاما په هغه چا باندې د نام چې ودشي مستجعا سشته ډډه لګولې فانه ذکه چې اذا کله چې استجع کله چې د ډډه شي نو استرخت سس شي مفاصله د بندونه. رواه الترمذي و ابو داود واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.